القرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. شوق سر درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. عزت مندو قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرت. دا قرآن کریم چی دے فی صحف مکرمت دا پاغی عزت مندو صحیفو کی دے دیری دا عزت صحیفی دی او اغی کی قرآن کریم دے مرفوعت او اچتی دی مطہرت او پاکی دی بی ایدی سفرت کرام برر او دا عزت مندو پرشتو پلاس کی دی. قرآن کریم پا پاکو صحیفو کی لکلے شوے دی اچتی دی او پاکی دی او دا عزت مندو پرشتو پلاس کی دی چی اغی کی قرآن کریم لکلے شوے دی. دا قرآن کریم نگرانی چی کئی اغا ڈیری دا عزت پرشتی دی چی اللہ دا قرآن کریم پر ڈیوٹائی باندے لگولی دی چی اغا دا قرآن کریم ڈیوٹی کئی ادا قرآن کریم پر نگرانی باندے اللہ مقرر کری دی جسی مقربی فرشتی دی اللہ قرآن کی صفت کرے دی. او د دوالو جہانو سردار فرمائی الماہر بالقرآن مع سفرت الکرام البررہ. ماہر د قرآن پوہ د قرآن استاذ د قرآن مع سفرت الکرام البررہ دا د قرآن دا استاذ با پا قیامت کی دا دغی فرشتو سر یوزی ولاڑی چی کمی فرشتی دا قرآن باندے اللہ مقرر کری دیو دا قرآن کریم حفاظت کی پا لوح محفوظ کی. نو ماہر دا قرآن چی دے مع سفرت الکرام البررہ دے بدا اغی فرشتو سرے چی اغا عزت مندی دیو نیکانی دی دق فرشتو سربا دا قرآن دا ماہر حشر کی چی قرآن باندی پویو دا قرآن استاز یو ماہری والذی یقرأ القرآن او اغا کس چی اغا قرآن لولی ویتتعتع فیہ دے پا قرآن کی انخلی یو ماہر دا قرآن شو بل چی قرآن لولی خو چی انخلی پکی. نو ماہر دا قرآن خو با دا دغی فرشتو سری کمی فرشتی چی پا لوح محفوظ کی دا قرآن نگرانی کی خو چی کم پا قرآن کی انخلی مشر دے ذہن کمزور دے او قرآن وائی قرآن پریدی نخو ویتتعتع فیہ قرآن کی انخلی نو دا قرآن ماہر نہ دے قرآن کی انخلی خو قرآن وائی قرآن پریدی نو قرآن پورے انختے دے او وہو علیہ شاق نو دا قرآن پا دبان دے گرانش مشر دے ذہن کمزور دے ماہر نہ دے دا قرآن خو قرآن پورے انختے دے لہو اجران. دا دوارو جہانو سردار فرمائی دی انخطن کی دا قرآن تبا اللہ دو اجر نورکی یو دا ویلو یو دا انخطلو اللہ بدو اجر ورکی وین کی دا قرآن وین کی دا قرآن انخطن کی دا قرآن چھ ماہر دا قرآن ندے اللہ با قرآن اللہ باورل لہو اجران دا تبا اللہ دو اجر نورکی
چې قرآن لولي او قرآن کې انخلي، قرآن روالو او قرآن شروع کو. خیر دی چې انخلو پکې، خیر دی چې حافظیم کمزوری دي، خو قرآن روالو او قرآن شروع کو، قرآن وایو، قرآن نه پریدو او قرآن سره ځان یوځای ساتو، د قرآن محفل کې شریکیږو او د قرآن پورې انخلو، قرآن کریم پورې انخلي. تاسو ته علم دی، نن زمونږ د بناتو مدرسه کې 15 ماشومانو قرآن کریم ختم کړی دی، چا په حفظ باندې، چا په تجوید او چا په ترجمه او چا په ناظره. د قرآن ناظره باندې ختم دی، په حفظ ختم دی، په ترجمه دی، په تجوید دی. بس چا په ناظره ویلې دی، چا په تجوید کې قرآن زده کو، چا قرآن یاد کو، سینو کی محفوظ کو. نو د 15 ماشومانو ختمونه دي نن انشاءالله. مانزه پسې به وي او که خیر سابق صاحب دامت برکاتهم العالیه زمونږ استاذ محترم اغیم تشریف راوړی دی، مولانا شمس العرفین صاحب دامت برکاتهم العالیه اغم را روان دي. یو روحانی محفل دی انشاءالله. د مانزه نه بعد 15 د قرآن کریم ختمونه دي انشاءالله، هغې کې به شریکیږو. د دواړو جهانو سردار فرمای ان لصاحب القرآن دعوة مستجابة. د صاحب قرآن دعا چې ده د الله په نس باندې مقبوله ده، دا قبوله ده چې صاحب د قرآن دعا کوي. ان لصاحب القرآن دعوة مستجابة یدعو بها، چې کلم صاحب د قرآن دعا غواړي نو دا دعا قبوله ده. نو چې 15 ماشومان قرآن ختم کیو، الله ته لپې اوچتې کیو، مونږ هم دې محفل کیو انشاءالله. ډیر څه به میلو شي که خیر انشاءالله. د قرآن ډیر لوی برکت دی، د قرآن کریم لوی برکت دی. بچیم قرآن ته کښېنوئ، بچیم قرآن ته را داخل کئ، بچو باندې قرآن زده کوي. د قرآن کریم لوی درجه ده، لوی برکت ته د قرآن، لوی نورانیت ته د قرآن. حسین احمد مدنی رحمت الله علیه وی یو کسو، عام کسو، چې کله به طلبو خواته د قرآن تلاوت شروع کو، لکه دا تفسیر جلالین چې دی، دا یو تفسیر دی، خدا عربی کې لیکل شوی دی. نو د قرآن آیات ته او بیا عربی کی تفسیر دی، قرآن آیات ته بیا عربی کی تفسیر دی. تفسیر بیزاوی دام د قرآن تفسیر دی، خو عربی کې دی، عربی کې دی. د قرآن تفسیر دی خو عربی کې دی. نو د قرآن آیات ته نو بیا تفسیر په عربی کې لیکلی دی، بیا د قرآن آیات ته نو تفسیر عربی کې لیکلی. نو امی سړی خو په دې نه پوهیږي که دلته اوس یو طالب د تفسیر جلالین تلاوت شروع کی، نو امی سړی ته خو پته نه لګي چې دا د قرآن آیات ته او دی تفسیر دی، ځکه هغه تفسیر هم په عربی کې لیکلی دی، نو پته خو نه لګي چاته. نو هغه وایي یو کسو، عام کسو، چې کله به د هغه په مخ کې د جلالین تلاوت شروع کو طلبو، نو چې آیات د قرآن اولولی نو بیا عربی کی تفسیر دی. طلبو به داسې متصل وي چې څنګه به د قرآن آیات پوره شوې دی، عام کس به وي چې دا اوس قرآن آیات پوره شو، دا په اپله چې دی دا قرآن نه دی، تفسیر دی د قرآن خو قرآن نه دی. چې بیا به آیات شروع شو، د به بیا وي اوس قرآن شروع شو، چې بیا به تفسیر شو، چې د به وي بیا قرآن نه دی. وی دنه تپوسو شو چې تا ته څنګه پته لګي، ته خو د قرآن حافظ نه یې، عام سړي ته پته نه لګي. ښه کنې اوس زه جلالین وامه، تاسو ته به پته نه لګي چې دی کې آیات کم دی او تفسیر پکې کم دی. وی تپوس ته وشو چې تا ته څنګه پته لګي، ته خو د قرآن حافظ نه یې، نو تا ته څنګه پته لګي چې هغه مسلسل وي، نو ته وایي دا قرآن دی او دا تفسیر دی، دا قرآن دی دا تفسیر دی. وی هغه وی چې قرآن کریم چې کله تلاوت کیږي نو د عرش د طرف نه یو نور راځي، د دې سره د قرآن د تلاوت سره د عرش د طرف نه نور راځي. ځکه الله وی انا انزلناه، دا قرآن ما نازل کړی، دا زما د طرف نه درغلی دی،
دا د عرش د طرف نه درغلی دی. دا لوح محفوظ کې ملائک د دې نگرانی کوي. دا دسی کتاب دی. نو چې وی کله د قرآن تلاوت شروع شي نو د عرش د طرف نه یو نور راشي، رڼا راځي، او زه هغه رڼا محسوسوم. بس چې کله د قرآن آیات نو زه هغه رڼا محسوسوم. چې کله هغه رڼا ختم شي نو زه هم چې بس دا اوسه پر د قرآن آیات نه دی، ځکه هغه رڼا ختم شي. او د قرآن د آیات سره یو رڼا راځي، یو نور را رواني. قرآن سراسر نور دی. قرآن سراسر د هدایت کتاب دی. نو چې کلم د قرآن تلاوت کیږي نو د عرش د طرف نه دی سره یو نور را رواني، یو رڼا را رواني د عرش د طرف نه، ځکه دا منزل من الله دی، دا د الله د طرف نه راغلی دی. او حدیث مبارک کې راځي یقال لصاحب القرآن، بختور دی خاوندان د قرآن، بختور دی حافظان د قرآن، بختور دی عالمان د قرآن، بختور دی خادمان د قرآن. حدیث مبارک کې راځي یقال لصاحب القرآن، او بویل شي صاحب د قرآن ته، قرآن صاحب ته به اویل شي اقرأ ورتقي، ای د قرآن صاحبه قرآن لولو د جنت په یو درجه خیجه، لولو په یو درجه خیجه. تاسو ته پته شته د جنت څو درجې دي؟ پته درته شته د جنت څو درجې دي؟ د قرآن چې څومره آیاتونه دي دومره د جنت درجې دي. او حافظ قرآن ته به وایي اقرأ ورتقي، قرآن وایه او په یو درجه خیجه ده، یو آیات سره یو درجه ده. ورته به ویل شي چې ورتل، قرآن په ترتیل سره وایه، په ترتیل سره، په قلاره قلاره. کما کنت ترتل فی الدنیا، څنګه چې به تا قرآن کریم په ترتیل سره په دنیا کې وي اقشان په ترتیل سره وایه. او بیشک استا مرتبه معلومه ده عند آخر آیت تقرأها، ستا مرتبه اغه د چې کله ته د قرآن اخیری آیات ووایي اقه به دې درجه، اقه دې مرتبه ده. نو د جنت دومره درجې دي څومره چې د قرآن آیاتونه دي. او د قرآن حافظ چې ووایي نو اخیری آیات او درجې ته به ورسي. په جنت کې به د چا درجم د حافظ قرآن نه اوچته نه وي، بس دی به اخیری درجه به الله ورته وایي هغه د اخیری منزل دی چې کله تا د قرآن کریم اخیری آیات سټیم الوستو نو دقه د اخیری دغه ستا درجه ده چې ته کله اخیری آیات د قرآن کریم الولې، دقه ستا اخیره درجه، دقه ستا د مرتبې اخیرنی ځای دی چې کله ته د قرآن کریم اخیری آیات الولې. د قرآن ډیر برکت دی، د قرآن ډیر نورانیت دی. بچیم قرآن ته کښېنوئ، بچو باندې قرآن وایئ. د قرآن ډیر فضیلت او برکت دی، د قرآن ډیر نورانیت دی. حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی د دریو کسانو سپکاوي کوي، حدیث مبارک کې راځي دا صرف منافق کېدی شي. چې د دریو کسانو سپکاوي چا کوو د خولې نه دې ورله واورېده نو دا سړی به منافقي ښه. یو امام مقسط چې عادل بادشاہ او د ده سپکاوي یو سړی کوي، عادل بادشاہ دی، انصافدار بادشاہ دی او د ده څوک سپکاوي کوي. نبی علیہ السلام فرمایي دا نشي کېدی مگر دا کس منافق دی چې کله ته د عادل بادشاہ سپکاوي د ده د ژبې نه واورې. او بل ذو شیبت فی الاسلام، چې کم سړی په اسلام کې بوډا شي، په اسلام کې ګیره سپینه شي، په دین کې ګیره سپینه شي، ټول عمر په دین کې تیر که، په دین کې بوډا شو سپینګیرې شو، د ده سپکاوي څوک کوي نو دا نه دی مگر منافق دی. نبی علیہ السلام فرمایي دا منافق دی. او دریم چې د حامل د قرآن سپکاوي څوک کوي دا سړی منافق دی. د حافظ قرآن، د عالم د قرآن، د حامل د قرآن سپکاوي چې د چا د خولې نه واورېدو
د دواړو جهانو سردار فرمایي دا نه دی مگر منافق دی. دا منافق دی چې دی د حامل د قرآن سپکاوی کوي، د حامل قرآن سپکاوی چې د چا د خولې نه دی واورېد نو دا به نه مگر منافق پي. بس دا سړی منافق دی چې د حامل د قرآن سپکاوی کوي. او حدیث مبارک کې راځي من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. ولی پیژنئ صاحب د قرآن چی دا د الله ولی دی. دا د الله ولی دی، دا د الله ولی دی. او د دواړو جهانو سردار فرمائی من عاد لی ولیا، چا چې دشمنی وکړله الله وی زما د ولی سره. ولی صاحب د قرآن دی، حامل د قرآن دی. او چا چې د زما د ولی سره دشمنی وکړله فقد آذنته بالحرب، الله وی زما د طرف نه ورته د جنگ اعلان دی. یو سودخور ته زما د طرف نه د جنگ اعلان دی. بل چې څوک زما د ولی سره د حامل د قرآن سره دشمنی کوي فقد آذنته بالحرب، دته زما د طرف نه د جنگ اعلان دی. دته زما د طرف نه د جنگ اعلان دی چې دی د حامل د قرآن سره دشمنی کوي، د عالم د قرآن سره دشمنی کوي، د حافظ قرآن سره دشمنی کوي، د قرآن د طالب سره او د قرآن د استاد سره دی دشمنی کوي. نو فقد آذنته بالحرب، زما د طرف نه دته د جنگ اعلان دی. زما د طرف نه دته د جنگ اعلان دی چې څوک د زما د ولی سره دشمنی کوي. قرآن والا د قرآن ویون کی او د قرآن استازان دا په مخ د ځمکه اهل الله دي، دا الله والا خلق دي، دا د الله دوستان دي او دا اهل الله دي، دا اهل الله دي. د دواړو جهانو سردار نه تپوسو شو، وی یو کس ته دوه ورونه دي، یو ورور غیر عالم دی خو د ورځې روژه نیسي او د شپې تهجد کوي، او بل رور عالم دی نفلی روجیم نی د ورځې او د شپې تهجد هم نی، خو فرض منس کی او سنت کی او د قرآن تعلیم خلقو ته ورکوي. وی د الله حبیب دې کې کم یو غوره شو؟ د دواړو جهانو سردار ورته فرمایي دا عالم ته په دغه غیر عالم، خو په هغې غیر عالم چې د ورځې روجه وي او د شپې تهجد کوي، نو دې عالم ته په دغه غیر عالم باندې دومره فضیلت حاصل لې، وی څومره فضیلت چې ما ته په تاسو کې په یو ادنا کس حاصل دی. دومره فضیلت د قرآن عالم ته په غیر عالم چې هغه غیر عالم چې د ورځې روژه او د شپې تهجد کوي، د نسبت د قرآن کریم سره راغلی، د نسبت د الله د کلام سره راغلی دی، د نسبت د هغې کتاب سره راغلی چې هغه منزل من الله دی، د الله د طرف نه نازل شوی دی. بختور دي د قرآن استازان چې دې شاګردانو ته چا قرآن ویلی دی، دې شاګردانو د چا د ژبې نه قرآن زده کو. الله اکبر، چې د سړي د ژبې نه قرآن زده کي، په تجوید سره، په ناظره او په حفظ او با ترجمه، چې قرآن زده کی. قرآن د دواړو جهانو سردار فرمایي چا چې قرآن زده که او بیا بل ته وښودو او بیا پې عمل وکړو، درې کاره قرآن زده کو او بیا قرآن بل ته وښودو او بیا په قرآن باندې عمل هم وکړو، زده کو بل ته ښیي، پې عمل کوي چې سلولي په هغې عمل هم کوي. قرآن چې زده که بل ته ښیي، پې عمل وکړو، نو د دواړو جهانو سردار فرمایي انا له سائق الی الجنه ودلیل الی الجنه. نبی علیہ السلام فرمایي انا له، زه د ده دپاره سائق الی الجنه، دا سړی به زه جنت ته بوځم، دی به زه جنت ته شړم. سائق تاسو به لیدلی یو کس چې بل سړی روان کړی دي سي، انا سائق الی الجنه. نبی علیہ السلام فرمایي زه به جنت ته بوځم، ما به روان کړی دا سړی چې چا قرآن زده کو
او بل تیم اخودو او عملی پیم وکو. بس دا د قرآن استاز خو چې عمل پیم که یو بل تیم خیو پخپل میزده کړي. نو نبی علیہ السلام فرمائی زا سائق الی الجنہ ما بدے جنت تا روان کړي دے بز جنت تا بوزما. او ودلیل الی الجنہ او د دې سړي د جنت د تلو دلیل به یما زی دلیلم یما زی سائقم یما او زی دلیلم یما جنت ته بهم زبوزما. او ودلیل الی الجنہ او د جنت دلیل بهم زیم. د دواړو جهان سردار فرمای چې چا قرآن زده که او بل ته اخودو په خپلی په عمل وکړو. به قرآن زده کو به بل ته ښیو به په عمل کو. د کومو ماشومانو چې نن قرآن ووي باس د دوی به اوس د هر څه نه پال شي. ما قرآن کې دا حکم ووي بس زما په عمل بس بس بس. ما ته قرآن کې رالل چې ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. باس زنانه به وایي اوس په زه خپل زینت چاته نه ښکاره کوم بغیر د ضرورت نه به زه اوس د کوره بهر ته نه وځم ځکه ما قرآن ووي ما د الله کلام ووي. باس زه به اوس بغیر د ضرورت نه د کوره نه وځم. بس ما قرآن ووي ما قرآن ووي زه به زینت بل چاته نه ښکاره کوم. نو بنیادی خبره په قرآن کریم باندې عمل کول دی چې مونږ قرآن ووایو عمل پې وکړو. څومره ماشومانو چې قرآن ختم کو دقه قرآن براوالی و غیږ کې به ونیسئ چې زما په دې قرآن عمل دی. بس زما په دې قرآن عمل دی. بس چې دې قرآن کې الله څه ویلي دي بس هغه ما منلی دي الله. بس 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 باز زما ژوند به نور د قرآن مطابق تیریږي. زما ژوند به د قرآن مطابق تیریږي. بس دا یو لوز کو د قرآن سره. زه ملګرو ته وایم چې خدای مونږ او تاسو ټول دې مونږ بار بار د حرمینو زیارت له بوځي. هم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر روضه سلام پیش کوئ هلته وایئ د الله حبیبه چې تاسو خبرې کړي دي د الله حبیبه ما منلی دي. بس ما ومنلې ما ومنلې زه منلو لراغلی یم زه لوز قول لراغلی یم چې باز ما ومنلې ما ومنلې. باز الله حبیبه چې څه دي د خولې نه ایستلي دي که هغه د منلو دي مې منل چې هغه ځان د بندولو دي چې دا مه کوئ هغه به نه کوم او څه چې دي ویلي چې کوئ هغه به کوم. بس په لنډو خبره قرآن باندې عمل کول قرآن باندې عمل کول. د دواړو جهانو سردارو فرمایل وی زه به نه یمه او ډلې به راوځي او جهنمي ډلې به راشي خو زه به نه یم لم اراهما ما نه دي لیدلي. زه به نه یمه نساء عاریات کاسیات مائلات ممیلات. زه به نه یمه خو داسې زنانه به راوځي چې کپړې به یې اغوستي او بربنډې به یې کپړې به یې اغوستي او بربنډې به یې داسې لنډې تنګې جامې به یې جوړې کړي چې اندام به یې پکې پېژنده شي یا به دومره نری چې اندامونه به یې پکې ښکاري. باس وی زه ما نه دي لیدلي خو من اهل النار دا د جهنمیانو نه دي. رؤوسهن کاسنمة البخت المائله او سرونه به یې داسې وي لکه د اوښ د عقوب. دلته به یې پکې چونټکه جوړه کړې او دا لوپټه پې دنګه پرته یې لیدیم دي داسې لوپټه پې دنګه پرته یو لوی چونټکي. نه وایي ما نن قرآن ووي باز زه به نور سر کې چونټکونه نه جوړم. باز ما قرآن ووي ما قرآن ووي بس 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 زه به نور نه جوړم. د دواړو جهانو سردار فرمایي لم یجدن رائح الجنه په دې زنانو باندې د جنت بوی حرام دی بوی به پې نه لګي بوی بوی. سودا د اخرت سودا وکړو ځان د قرآن مطابق جوړ کړو. د دواړو جهانو سردار د اختر مانځه روانو یا رکوټي اختر مونځ دی یا د غټ اختر مونځ دی. زنانې ولیدلې د دواړو جهانو سردار ورته یا معشر النساء تصدقنا ای زنانو اے د زنانو جماعتا تصدقنا ډېرې صدقې ورکوئ ډېرې صدقې ورکوئ. ما په جهنم چې کله ولیدو نو ډېرې پکې زنانه وې بس صدقې ډېرې ورکوئ. ما په جهنم کې ډېرې زنانه لیدلي دي. زنانو یا معشر النساء تصدقنا زنانو صدقې ډېرې ورکوئ.
ما په جهنم کې ډېرې زنانه لیدلي دی. بیا ورته وي تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. تاسو کې دوه کمی دي. یو تاسو لعنتونه ډېر رالیږئ، خیرې ډېرې کوئ، لعنت وغایئ په مخه، خیرې او لعنتونه لیږئ. بل د خاوندانو ناشکري کوئ. بس په دې وجه ما په جهنم کې ډېرې ولیدلی. یا معشر النساء تصدقنا، اے د زنانو جماعته صدقې ورکوئ، صدقې ورکوئ. ځان د جهنم نه بچ کئ، ځان د جهنم نه بچ کئ. بس زنانو قرآن روالی او دا قرآن خپلې مخې ته کیدی. وایي چې دې قرآن کې الله څه ویلي زما لوظ او قول دی، بس چې زما به پې عملي باز نور به زه په خپله مرضی ژوند نه تېروم. زه به د الله د کلام مطابق خپل ژوند تیروم او دا قرآن به دې ملګری انشاءالله قبر کې محشر کې عند المیزان. دا قرآن بم یو مضبوط ملګری. د دواړو جهانو سردار فرمای القرآن شافع مشفع. قرآن به سفارش کوي، حافظ قرآن به کوي، شهید به کوي، حاجی صاحب به کوي. خو القرآن شافع، قرآن شافع دے خو مشفع. نبی علیہ السلام دنیا کی ویلی دی چې قرآن دسی سفارشی دی چې د سفارش قبول دی، د سفارش د الله په نس منظور دی. بس چې چا په باره کې قرآن سفارش وکړو نو مشفع دا قبول دی. بس د قرآن سفارش به نه رد کیږي. ښه نو چا باره کې چې قرآن سفارش وکړو مشفع دا قبول دی. دا سفارشي ځان سره والو. د چا د سفارش په تکیه مزئ، د قرآن د سفارش په تکیه لاړو چې قرآن به مې سفارش کی او زما د قرآن ملګری یم. قرآن مې ملګری دی، ما دنیا کې ملګری کړی دی، هلته به ما قرآن ملګری کوي. قرآن زما به سفارش کوي، زما به سفارش کوي. په خپلم مشرانو ځوانانو قرآن وایي. دا اوس چې موږ سره ترجمې ختمونه دي په دې کې مشرانې زنانه دي، د نوسو میندې دي، نوسي دي او با ترجمه ورله الله توفیق د قرآن کریم د ختم ورکو. اخیری عمر او قرآن الله نصیب کو. د قرآن د پاره د عمر قید نشتا. زنانو تاسو ټولو ته دروازې کولو دی، راځئ قرآن زده کوئ، راځئ قرآن زده کوئ. بختورې یې پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتهم العالیه لیکلی دی. و یو ملک ته لاړم، یوه زنانه خبر شوله ما نه تپوس کوي چې پاکستان نه عالم راغلی. ما ته وایي تا سره قرآن شته؟ ما وی او کچو قایو والا قرآن و ما سره. ما ته قرآن وښیه، ما ولا قرآن ورکو. وی هغه قرآن ځان پورې ونیو، چغې کړې، جړلې. ما ته وایي ما نه خو به قرآن دوباره نالي. ما وی نه. ولې جاړې؟ وی ما ته وی چې ما په قرآن ایمان راوړی خو ما قرآن لیدلی نه و چې دا به څنګه کتابي. ما قرآن نه و لیدلی، ما نن قرآن په سترګو ولیده، خلکو قرآن په سترګو ونه لیده. بیا ویله او بیا د قرآن ماحول وی چې کاش چې ما قرآن ولیدی چې منزل من الله دی، د الله د طرف نه یو کتاب راغلی دی، ما هغه ولیدلی. نن هغه کتاب تاسو سره کور په کور مدرسې دي او کور په کور زنانو تم قرآنونه کولو دي. مدارس ټول د قرآن مرکزونه دي، دا مونږ قرآن له کولو کړي دي. او د بوډاګانو د ځوانانو د ټولو دپاره د قرآن ځایونه دي. راځئ قرآن زده کوئ، راځئ قرآن زده کوئ. نو نن الحمدلله دې کلي کې ما تاسو ته وي د 15 ماشومانو جینکو ماشومانو د قرآن کریم ختم دی. او زمون استاذ محترم پیری طریقت رہبری شریعت حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب عرف سابق صاحب اغی تشریف راوڑے دے. انشاءاللہ مانزن پس پک خیر اغی د ترجمی ختمم کی. انشاءاللہ منتبخ پل فرمودات